أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دا آیات نمبر دے سورہ آل عمران 37 اور 38 دے. فتقبلها ربها نو قبول اکڑا اغی لرا رب دا اغی بقبول حسن پا قبلولو خیست سرا وانبتها لویول نباتا حسنا پا لویولو خیست سرا او زرغون اکڑا پا زرغونولو خیست سرا وکفلها زکریا او یوز اکڑا آغا د زکریا علیہ السلام سرا سرپرست داغی زکریا علیہ السلام کو کلما ہر کلا دخلا چی کلب داخل شو علیہا پدی مریم باندی زکریا المحرابا زکریا علیہ السلام عبادت خانے تا وجدا ومندلوبا عندها داغی سر رزقا رزق قال اول یا مریم و اے مریمی انا لکی هازا دا کم زین دی دا استاد پار دا رزق قالت هو من عند الله اویل اغی دا طرف دا اللہ ندی ان اللہ یقیناً اللہ پاک یرزقو رزق ورکی من یشاو چالر چوغواڑی بغیر حساب بے حسابا هنالکا پا دغزے کی دعا دعا وکڑا زکریا علیہ السلام ربہو درخ پلنا قال ویویل ربی ارب زما حبلی من لدنک ابخا ماتا دا طرف اخپلنا ذریتا طیبتا اولاد بچے نیک انک سمیع الدعا یقیناً تا اوریدن کی دا دعائی. دا د عیسایانو سره بحث روان دی کم چې نجران وپد راغلی و په نهم کال باندې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مناظره او بحث کولو نو په هغه موقع باندې الله تعالی دا آیاتونه نازل کړي دي او د دې واقعیاتو مقصد دا دی چې عیسی علیہ السلام خدای نه دی او نه د هغې مور مریم چې دی نو خدای دی ځکه خدای نه دی چې دا پیدا شوي دي او چې څوک پیدا کیږي نو هغه خدای نشي کېدی نو ای عیسایانو تاسو مریم ته خدای وایي نو د هغې مور حنا هغه الله ته چې دی نو محتاجه وه او مریم چې دی نو هغه ځان نه الله ته چې دی نو محتاجه ده او هغه د الله عابده وه نو دا ټول چې دی نو سدي محتاج دي نو الله تعالی مریم پیدا کړله او الله تعالی د حنې نه چې دی نو دا قبوله کړله او الله تعالی چې دی نو دا رازرغونوله غټولې په ښایسته غټولو سره او بیا چې کله هغه ښه پویه شوله او هوښیاره شوله نو بیا یې بیت المقدس ته چې دی نو بوتلله چې دا د بیت المقدس خدمت کوي او خادمه شي څنګه چې مخکې هغې وعده کړو نظر یې کړی و چې الله مال یو بچی راکې چې هغه د بیت المقدس خدمت کوي او خادمه یو نو چې بیت المقدس ته بوتلله نو هلته چې دی نو ډېر خلک و یو ویل زبې کفالت کومه بل ویل زبې کفالت کومه بل ویل زبې کفالت کومه دا زموږ د مشر د عمران بچی ده او هغه
زموږ د ټولو چې دی نو مشر و، یو نیک انسان و، نو هر یو دا کوشش کولو چې مونږ به د دې چې دی نو کفالت کوو. خو بیا داسې چل وشو چې زکریا علیه السلام دې کسانو ته وویله چې قرآن به چې دی نو په دې باندې واچو. مخکې هغه آیات را روان دی چې قلمونه به چې دی نو هغه به نهر ته واچو، او چې چا قلم چې دی نو هغه پورته راوختلو نو هغه به چې دی نو کفالت کوي او پرورش به کوي. نو هغه د زکریا علیه السلام هغه قلم چې دی نو راووتلو، نو سرپرستی او ذمواري چاته حواله شوه؟ زکریا علیه السلام ته. او دا خو ځکه چې دا پیغمبر و او بل داره چې د ترور خاوند و د زکریا علیه السلام، مریم د ترور خاوند و، نو په دې وجه باندې چې دی نو هغه غوره و چې د دې کفالت چې دی نو زکریا علیه السلام وکړي. ځکه چې پیغمبر دی نو د هغې نه به چې دی نو علم یې زده کړي او نور ډېرې خبرې به چې دی نو هغه به ترې زده کړي. نو دې له عبادت خانه جوړه شوله په بیت المقدس کې، د بیت المقدس په خوا کې. نو په هغې کې به چې دی نو دا اوسېدله او د الله عبادت به چې دی نو کولو او دین به مې زده کولو. او نور څوک به هغې عبادت خانې ته چې دی نو نشو ورتلی، صرف زکریا علیه السلام به چې دی نو ورتلو. نو یو ورځ چې دی نو هغه ورغی، نو د مریم بیبي سره چې دی نو هغه رزق چې دی نو هغه پروت و چې بې موسمه میوې چې دی نو د هغې سره پرتې وې. زکریا علیه السلام وویله چې دا خو څوک د راتلو نشته دننه خو چاته اجازت هم نشته چې څوک به راځي. نو د مریم بیبي نه تپوس وکړو چې د کوم ځای نه دا رزق چې دی نو تا ته میلاویږي؟ نو هغې ورته وفرمایله چې دا د الله د طرف نه دی، دا د مریم بیبي چې دی نو کرامت و چې دا الله تعالی چې دی نو مال راکوي. نو په دغې ځای کې چې دی نو بیا زکریا علیه السلام د الله نه چې دی نو دعا وغوښتله او چې الله چې دی نو مال هم چې دی نو بچی راکړي. عمر یې ډېر شوی و، د سلو نه اوښتی و او ښځې چې دی نو هغه شنډې وه. نو په دغه عمر کې وله چې دی نو الله تعالی چې دی نو بچی ورکړو. نو دا ټول په عیسایانو باندې رد دی چې ګوره دا ټول الله ته محتاج دي. زکریا علیه السلام هغه د الله نه دعا کوي، دا څنګه خدای کېدی شي؟ دا ټول چې دی نو الله ته محتاج دي. نو دا خبر ذکر کیږي. فتقبلها، نو قبول یې کړه هغې لره ربها، رب د هغې، یعنی دا مریم چې دی نو الله قبول کړه د هغې نه بقبول حسن، په قبلولو ښایسته سره. د دې څه معنی ده؟ امام قرطبي وایي د نیکانو په لاره باندې چې دی نو روانه کړله. مریم یې پیدا کړله او د نیکانو په لاره باندې چې دی نو روانه کړه، نو دې ته ښایسته قبلول ویو. او دام کېدی شي دام صحیح ده چې الله تعالی د هغې نه قبوله کړله چې هغې ویلو چې دا به زه الله تعالی ستا د دین دپاره چې دی نو وقف کومه. نو الله تعالی ته چې دی نو قبوله کړله، په دې باندې چې دی نو هغې له ډېر غټ اجر او ثواب چې دی نو هغه ورکړو. کله ناکله سړی چاله هدیه ورکړي، نو هغه کله هدیه داسې چې په هغه هدیه باندې سړی ډېر سخت خوشحاله شي. چاله تحفه څوک ورکړي او کله ناکله تحفه څوک چاله ورکړي، هغه تحفه دومره قیمتي نه یو، په هغې باندې سړی دومره نه خوشحالېږي. نو که الله تعالی دپاره چې دی نو یو عمل ته لږ هم وکړي خو چې په هغې کې اخلاص ډېري، نو الله تعالی اجر په هغې باندې زیات هم ورکوي او الله تعالی په هغې باندې خوشحالېږي هم. نو دې ته ښایسته قبلول ویو. وانبتها نباتا حسنا، او زرغونه یې کړله په زرغونولو ښایسته سره، لوی یې کړله په لویولو ښایسته سره، لوی یې کړه په لویولو ښایسته سره. د دې څه معنی ده؟ زمخشري په کشاف کې وایي الله تعالی په خپل اطاعت کې چې دی نو لویه کړله، په څه کې؟ په اطاعت کې. او بعضې خلک ترجمه دا هم کوي چې زر زر چې دی نو لویه کړله، زر زر. انشأها بخلق حسن، چې زر زر به چې دی نو لویېدله دا مریم. په ورځ کې به دومره لویېدله څومره چې په میاشت کې لویېږي، او په میاشت کې به دومره لویېدله لکه څومره چې په کال کې چې دی نو لویېږي.
نو دام ټیک ته چې الله تعالی په زر زر چې دین رالویوله او دغه شانتی کې عقل چې دین ول کامل کو خیسته عقل پورا عقل ول ورکو او دغه شانتی کې خیسته صورت ول ورکو جسم چې دین خو برابرو نه ډیر غټو او نه چې دین ډیر کمزور یو نو دې ته لویول وای په لویولو خیسته سره وکفلها زکریا او ابو حیان انلوسی په بحر محیط کې ویلی دي چې وانبتها نباتا حسنا یعنی لوی کړل په تابعداري کې چې دین لوی کړل او لوی کړه په پاک دامنۍ کې دا څوک معنی کوي بحر محیط وکفلها زکریا او یو ذکر آغا د زکریا علی السلام سره او ویس پار لاغا د زکریا علی السلام تا او سرپرست کو داغی زکریا علی السلام او ذمہوار وګرځولو داغی زکریا علی السلام پلار خو نو کنا عمران چې دنو پات شو دا عمران نه دا دو دی ګوره یو د موسی علی السلام پلار عمران دی او یو د مریم بیبي د پلار دوم چې دینو عمران دی دا یو نه دی جدا دی خام او دا د زکریا علی السلام دا د ترور خاونو د مریمو او نو هغه تربیت او ذمہواری چې دینو هغه تاواله شو خرچه کول دا هغه تربیت کول هغه ته دین خودل دا چا کول زکریا علی السلام کلما هر کلا دخلا چې داخل شو علیها پاغي باندې زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانه ته بچی دینو هغه ور داخل شو نو ځان نه کمره او ځان نه زګیو او هغه ول د بیت المقدس په خوا کې چې دینو هغه جوړ شوی وو نو زکریا علیہ السلام بچی هغه ته داخل شو د محراب ته سویو محراب عبادت خانه ته سویو محراب او د محراب معنی دا اوچت زګه او حرب جنگ ته ویو کنه د جنگ زه یعنی خلک چې جنگ کوي په اوچت زه باندې جنگ کوي چې دا اوچت زګه چې دنو ماته ملاوي شي نو دې ته محراب ویو او په جمعات کې چې دا کمی نو دام دا شیطان سره د جنگ کول زګه ده د جمعات محراب وو د چا سره جنگ کول زګه ده شیطان سره شیطان ته په جمعات کې نه پری دی او باسي جمعات نه د محراب نه دی وباسي نو دا د جمعات کې د شیطان سره چې دنو جنگ دی ښا اوس په دې موقع باندې پکاردار چې زموږ د جمعاتونو چې دنو ډک وي نه الله عذاب دی او قهر دی چې موږ نور هر کار پرې د جمعاتونو چې دنو ډک کو قرانونو چې دنو راوالو ختمونه چې دنو هغه شروع کو دغه شانت کې زنانه او نارینه د دین عبرت اغستل پکار دي دا حالات چې راځي دا به سړی به چې ټوغه کوي او خان دی به که الله ته متوجه کیږي دا اوس وخت د الله د رجوع الله ته د رجوع کېدو وخت سړی توبه وکاږي استغفار وایو او خپل بدعملي چې دنو پریدي چې هر سړی دا وایي چې دا عذاب زما د وجې نه راغلی دی زه ګناهګار یم دا په ځمکه باندې د ګناهونو د وجې نه چې دنو الله تعالی عذابونه و باغانې چې دنو راولي نو بازار هم بند دی نو نور زموږ کار څه دی چې قرآن راولو په دې قرآن ځان پوهه کو کنه کار روزګار هم نشته چې بل کار ونه کو منځونه وکړو او دغه شانت کې زنانه ختمونه چې دنو هغه وکړو تلاوتونه وکړو استغفار وکړو نو محراب ته محراب زکوي چې دا جنگ زګې دی خا د شیطان سره د جنگ کول زګې دی او په جمعات کې چې دا کم محراب نو دې ته محراب ویل کی او دا محراب نه دی د نبی له صلوات و سلام په وخت کې نه وو د صحابو په وخت کې هم نه وو دا ورستو د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله په دور کې چې د محراب جوړ شوی دی او د ولید بن عبد الملک په دور کې په مسجد نبوي کې محراب چې دنو هغه جوړ شو نو دا بدعت نه ده کنه
وای دا بدعت چې دینو نه دی، یو بدعت په دین کې یو د دین د پاره یو په دین کې چې دینو هغه حرام دی ناجایز دی، په دین کې یو نوې کار کولو، اوس د دین د پاره یو کار کولو نو خو ټیک دی کنه. اوس دا لوډ سپیکر دا خو نبی علیہ السلام او صحابه په دور کې دا چرته و، په دې باندې اوس دین بیانېږي یو ټیک دی کنه، د دین د پاره دی. یا جنگ جهاد کول فرض دی، نو چې سړی وایي هلکه زه به په ټوپک باندې او په ټینکونو باندې په دې باندې به جهاد نه کومه، ولې دا د پیغمبر په وخت کې نه و، نه دا استعمالوه، دا د دین د پاره د جهاد د پاره دی، په دین کې نه دی دننه. او دا محراب د دې د پاره دی چې د جماعت منځ معلوم شي او قبله چې دی نو خلکو ته معلوم شي. نبی علیہ السلام به چې منځ کولو نو مخې ته به چې دی نو یو لرګی چې دی نو ودرولو، لرګی نو هغه یو به چې دی نو د هغې نه منځ معلوم شو، بل د هغې نه به چې دی نو د قبلې طرف هم معلومېدو. او دا د دې دپاره نه چې امام به په دې کې دننه چې دی نو ودرېږي، لږ د هغې نه بهر چې خپې یې چې دی نو د هغې نه بهر وي، بلکل دننه یې پټ نه چې خلکو ته یې ښکاري. که دا په یو جماعت کې نه نو خیر دی، ښه ضروري نه ده، خو هسې یو معمولي دغی نښی چې د هغې نه پته لګي چې دا د جماعت منځ دی او چې خلک راځي سب شروع کوي، د منځ نه به چې دی نو شروع کوي. ښه جي، نو دلته مطلب د محراب نه عبادت خانه ده، عبادت خانه. وجدا عندها رزقا، نو بیا مې موندلو د هغې سره رزق، رزق میوو ته هم رزق ویلی کېږي. قال نو ویل دا یا مریم و مریم انا لکی هذا، د کم ځای نه دی دا، د کم طرف نه دی دا رزق ستا سره، ای مریم دا رزق د کم طرف نه راغی، دا خو ظاهري څه اسباب نشته، دلته خو نور خلکو ته پابندي ده چې راځي به، او دا چې دی نو څنګه چې دی نو ستا سره دا رزق چې دی نو پروت دی، او دا بې موسمه میوې چې دی نو ستا سره چې دی نو پرتې دي. نو دا څه شی دی؟ دا د مریم بیبي کرامت دی، ښه کرامت، او کرامت د اولیاو چې دی نو حق دی، کرامت د اولیاو حق دی، دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده، دا کرامت دی کنه چې څوک نشته ظاهري څه اسباب نشته، او د هغې سره د اوړي په موسم کې چې کومه میوې دي نو هغه څه په جمع کې دي، او د جمع په موسم کې چې کومه میوې دي هغه ورسره چې دی نو په اوړي کې دي. کرامت څه ته وایي؟ نو کرامت دې ته وایي چې د الله یو ولی دی او د هغې نه یو داسې کار ثابت شي، یو داسې کار د هغې نه چې دی نو صادر شي وشي چې هغه خلاف عادت دي، دې ته څه وایي؟ کرامت وایو. لکه دا رزق په ظاهر کې څوک راوړونکی نشته چې دا رزق یې راوړو، او د مریم بیبي خواته چې دی نو هغه موجود دی، نو دې ته کرامت وایي. ښه، او دا د الله د دوستانو نه به الله چې وغواړي نو داسې صادرولی شي، په خپله د هغې په اختیار کې نه یې ګورئ دا کرامت و، الله تعالی یې چې دی نو د هغې نه صادروي، چې څوک د قرآن او د سنت چې دی نو هغه پابند دي. او د بدعتیانو هغه هسې ګپ دی، ښه بدعتي چې د قرآن او سنت سره تعلق نه یو پلانکی چې دی نو کرامت دی، دا نشته. په ژوندینې په مړینې هم شته. خبیب رضی الله تعالی عنہ چې کله مشرکانو نیولی نو هغه د بخاري حدیث دی کتاب الجهاد کې، نو هغه د یو مشرک په کور کې چې دی نو هغه بنو تړلی شوی او په لاس کې چې دی نو زنځیرونه چې دی نو هغه لګېدلو، کړۍ پکې لګېدل وي. نو هغه مشرکه ښځه وایي چې ما به دا خبیب رضی الله تعالی عنہ ولیدو نو په دې لاسونو کې به چې دی نو د انګورو ګنګوچې چې دی نو ورسره و، او څوک راوړونکی چې دی نو هغه نه و. نو دا د خبیب رضی الله تعالی عنہ چې دی نو کرامت دی، د جنت نه به وله چې دی نو الله تعالی چې دی نو دا انګور چې دی نو رالیږله، ښه انګورو. دغه شانتې کې د نجاشي کرامت دا و، نجاشي بادشاه و د حبشې، ایمان یې راوړی په نبي علیه السلام، او کله چې مړ شو نو د هغې د قبر نه چې دی نو رڼا ختله، د قبر نه یو نور او رڼا ختله، دا د هغې کرامت و. په مړینې باندې یې
عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام یو صحابي د جنگ لګلې وو او په هغه جنگ کې چې دنو د شهید شو د مشرکینو کې یو خزو نو هغه ویلو چې مال د سر چې دنو هغه راوړو نو زبو ول چې دنو دغه سر په بدله کې چې دنو قوم رسونه چې دنو ورکما نو خلکو راوړو ولا چې خلک مشرکانو ته د انعام ملاو شي نو خلک به سلاړه هغه په جنگ کې شهید شوی نو خلک ورل لا سره چې دنو را جدا کوو نو پاغي باندې الله تعالی دسه مچي کینه ولې چې څوک نږدې نو شو ورتله او خلکو ته ناسو چې کله به دا مچي پاسي چې موږ اثر کټ کو ویسو نو خلکو ته انتظار کولو بیا الله تعالی دې چلو کو باران راغې او یو خړل تاغینه چې د نو راغې خړل است چې د نو ویوړو او هغه است دپن شو پته مون لګیدل دا دغه چې د نو څه شه ده کرامت ده او په 12مه صدۍ کې په عراق کې یو سړی خوب لیدلی و چې حذیفه ابن یمان او جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ دوی په خوب کې لیدلو چې دوی ورته وویل چې زموږ قبرونو ته چې دنه اوبه راځي نمل چې دنه راځي نو د هغوی قبرونه چې دنه کلاو کړی شو او هغوی چې دنه راواغېستل روغ رمټ پراته و په قبرونو کې روغ رمټ او 200 کاله چې دنه شو روغ رمټ پراته و او هغه چې دنه راوېستل او بل ځای ته چې دنه هغه منتقل کړل په هغه ځای کې چې دنه اوبه راغلل او دغه شان د عمر رضی الله تعالی عنہ کرامات خو چې دنه خو ډیر دي خو یو ورځ په مسجد نبوي کې ناست دی مسجد نبوي کې او په منبر باندې خطبه ورکيو او په عراق کې مجاهدین چې دین هغه صحابه کرام دي او جهاد کوي نو په هغه مجاهدینو باندې وس دشمن حمله کوي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته د مدینین आवाज وکړو و یا ساریه الجبل اے ساریه دی غر طرف ته شه دشمن دی نو دا आवाज چې دنو لاړو د مدینین ورسېدو عراق ته او الته چې دنو هغوی ته د आवाज ورسېدو نو هغوی غر طرف ته شو دشمن د حملې نه چې دنو بچ شو دې ته کرامات وي خام دا سړی په خپل نشي کولی نه چا په اختیار کې کله ناکله د دې عام انسانانو سره د هر چا سره کیږي کله ناکله به ته یو ناشنا عجیب او غریب خبره وکې د خولې نه الله تعالی یو سړی خولې نه چې دنو یو ناشنا خبره راوباسي دا د هغې چې دنو کرامتي نو دا کرامت څه شی دی دا حق دی ښه خو دا د چا په اختیار کې نه دی دا د الله د طرف نه دا د مریم کرامت و ان الله یقینا الله پاک یرزق رزق ورکوي رزقا واسعا من هغه چاته یشاء چې وی غواړي بغیر حساب بې حسابه یعنی په هر وخت کې په هر زمانه کې په هر مکان کې بغیر د محنت چې دنو الله تعالی ورکوي چاله چې وغواړي هنالک په دغه ځای کې په دغه مکان په دغه زمانه کې دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه د رخپلنا دا قبر پرست نه دي د قبرونو عبادت چې کوي نو هغه د دې ځای نه استدلال کوي وی وګوره کنه وی زکریا علیه السلام د مریم بیبي په دربار کې چې دنو دعا کړله نو وی د دې قبرونو خواته او په دې مزاراتو کې وی دعا کول وی ټیک دي دا اسی ووتی بوتی وی هغه سم مزار خو نه و خو عبادت خانه و هغه عبادت خانه و څنګه چې دنو ته د قبرونو په خوا کې چې دنو دعاګانې کوو قبلېږي به نو قبر پرستی د خپل قبر پرستی او د بدعت لپاره چې دنو د قرآن نه استدلال کوي غلط استدلال کوي نو خو عبادت خانه او په عبادت خانه کې دعا وکړو او بل زکریا علیه السلام مرتبه خو ډېره اوچته ده او پیغمبر د مریم مرتبې نه چې دنه خو ډېر اوچت دی زکریا علیه السلام دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه د رخپلنا قال ویلا ربي ارب زما حبلی
راکا ماتا او بخې ماتا من لدنکا د طرف پخپلنا من عندکا د طرف پخپلنا ذریتن اولاد طیبتن صالح پاک ان صالح. نو په دې آیات کې اوس عیسایانو باندې رد دی. وګوره چې زکریا علیه السلام الله ته چې دنو محتاج دی چې دا الله نه سوال کوي دعا کوي نو دا خدای نشي کېدی ښه دا خدایان دې تاسو جوړ کړلی دا خدایان نشي کېدی او هغه د خدای نه چې دی نو اولاد او بچي غواړي او په داسې عمر کې غواړي چې هېڅ تمې چې دی نو هغه نشته په داسې عمر کې غواړي چې تمې چې دی نو هغه ختمه شوې ده. نو ربي حبلی او بخې ماته من لدنک د جانب خپلنا یعنی ظاهري څه اسباب خو نشته او زما عمر چې دی نو هغه د سلو نه بره شوی دی او ښځه مې چې دی نو هغه مې شنډې ده ذریة طیبة بچې صالح انک سمیع الدعا یقینا ته اوریدونکی د دعای یعنی ته قبلې ته اوریدونکی د دعای مجیب الدعا ته دعا چې دی نو هغه قبلې. سمیع الله لمن حمده سمانا اوری الله پاک یعنی قبلې الله پاک سمیع الدعا دعا چې دی نو هغه قبلې مجیب الدعا. نو دلته پکې یو سوال هم چې دی نو پیدا کیږي چې زکریا علیه السلام خو د مخکې نه د الله د قدرت باندې علم دی او عالم و نو دا دعا یې چې دی نو په دغه ټایم کې ولې وغوښتله مخکې دا دعا ولې نه غوښتله چې په دغه ټایم کې چې دی نو دا دعا وغوښتله نو د دې به څه جواب کوو. وی مخکې هم زکریا علیه السلام د الله په قدرت باندې علم و چې الله تعالی په هر شي باندې قادر دی خو په دغه ټایم کې مشاهده ولیدله په خپلو سترګو باندې ولیدله علم یې چې دی نور هم د زکریا علیه السلام زیات شو په خپلو سترګو باندې ولیدل مشاهده وکړه چې بې موسمه میوې او رزق پروت او څوک راوړونکی نشته نو علم یې زیات شو نو په دغه ټایم کې د الله تعالی نه چې دی نو دعا وغوښتله چې الله تعالی ماله چې دی نو بچی راکړي. ښه جي فتقبلها ربها نو قبول کړه هغې لره ربها رب د هغې بقبول حسن په قبلولو ښایسته سره انبتها او لوی کړله نباتا حسنا په لویولو ښایسته سره وکفلها زکریا او وسپارلی هغه زکریا علیه السلام ته کلما هر کله دخله چې داخل شو علیها په هغې باندې زکریا المحراب زکریا علیه السلام هغه عبادت خانې ته د زکریا معنی څه ده یعنی زیات الله یادون کې ذکر نه دی که نه زیات الله یادون کې المحراب عبادت خانې ته وجد عندها رزقا نو بیا موندلو د هغې سره رزق قال اوویل هغه یا مریم وی مریم انا لکې هذا د کم ځای نه دی دا رزق ستا دپاره قالت اوویل هغې هو من عند الله دا د طرفه د الله نه دی نو چې څه ظاهري اسباب نه نو بیا ته الله ته د هغې شي نسبت کوه ښه. ان الله یقینا الله پاک یرزقو رزق ورکوي من هغه چاته یشاء چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه. هنالک په دغه ځای کې دا دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه در خپلنا قال اویل هغه ربي رب زما هب لي وبخې ماته من لدنک د جانب خپلنا ذریة طیبة بچې اولاد صالحه انک یقینا تسمیع الدعا اوریدونکی د دعای قبلونکی د دعای. وای جیو قسم بسم الله الرحمن الرحیم فتقبلها بقبول قرآن مریم لنا ربها رب داري بقبول حسن بقبول وأنبتها أولياء نباتا حسنا فبيوم